الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. د اسلامی قمری کلندر د نوی کال آغاز د تیری جمعې نا د محرم په شکل کې شوی. محرم میاش دا قمری اسلامی کلندر او سنه اولنه میاش په دې سره نوی کال شروع شي. خو دا میاشت چې څومره اهمه برکتی او د خیر ده نو هغه مره پاکستان کې ځان سره یو ډېر لوی مصیبت راوړي. یو خاصه طبقه چې هغې ته شیعهګان ویل کېږي ای په دې ملک کې یو لوی غوبل او هنګامه شروع کړي په ځای د دې چې دا میاش په احترام سره او د دې د بزرګۍ او د دې د حرمت خیال ساتل شوی نو پاکستانی قوم په یو لوی اذیت کې وي او یو څو فیصده کسان د مذهب په اعتبار ای ټول ملک کنټرول کړي وي او ټول ملک کې جام کړي دا حالات او بیا د خپلو دروغو په ذریعہ میډیا په ذریعہ الیکټرانک او پرنٹ میډیا ذاکران مولیانې الګیای بلکې د زمانونو لګیا دي د سنیانو مسلمانانو ذهن کې خپل دروغ منګړت غلط واقعات او غیر محسوس طریقې سره خپل قاعده او نظریات مسلمانانو کې راننېست. ضروری وي چې په دې موقع باندې مسلمانان د خپل اصل اسلام او مذهب او مسلک نه خبر شي. د دې حواله سره یو څو لنډې خبرې. اوله خبره چې د دې محرم دا عزت احترام او دا یو معززه میاش کېدل دې کې اختلاف نشته، د اتفاقی خبره ده چې دا یو معززه میاش هو د دې عزت د دې د تعظیم او معزز کېدو وجه سره نمایي چې هغه مخصوص طبقه روافض او شیعو د سنیانو ذهن کې دا خبره چولې ده چې دا ځکه معززه عزتمنه ده چې په دې کې حسین رضی الله تعالی عنہ شهید شوی. بس چې محرم راځي نو وسره د حسین رضی الله عنہ شهادت ذهن کې وي او د خلکو دا پوخ یقین او عقیده جوړه شوې ده چې د دې میاش عزت احترام د دې شهادت حسین د وجه ده. حالانکه دا څه نه ده.
د حسین رضی الله تعالی عنہ شهادت بشک هغه په دې میاشت کې شوی دی، ظلم شوی دی، زیاته شوی دی، هغه نه هم انکار نشته، خو صرف د حسین رضی الله عنه د شهادت د وجې نه دا میاشت محترمه نه ده. دا د کم وخت نه محترمه ده؟ دې دپاره قرآن حدیث کتل غواړي، تاریخ کتل غواړي. قرآن پاک چې ما کم آیات ابتدا کې ولوس د صورت توبه آیت تے 36 نمبر، اللہ رب العزت فرمائی چھے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، د میاشتو تعداد د اللہ پنیز 12 تے، 12 میاشت کال کی، انگریزی میاشت شمسی کم 12 تی او قمری کم دی، په کال کې 12 میاشت، خو دا 12 میاشتې د کمې زمانې نه را روان دي. و یوم خلق السماوات والارض، کله نه چې الله ځمکه اسمانونه پیدا کړي دي، دغه وخت نه د کال د میاشتو تعداد 12 دی، او دغه وخت نه منها 4 حرم، سلور میاشتې پکې د عزت. کله نه کله کائنات جوړ دی او ځمکه اسمانونه جوړ شوي دي، او د یوم او د لیل د شپې او دروازې دا گردش روان شوی دی، شپه شوه او ورځ شوه. دغه وخت نه الله رب العزت دا ګنټو نه ورځې جوړوي، د ورځو نه هفتې جوړوي، د هفتو نه میاشتې جوړوي، او د میاشتو نه کال جوړوي، او د کلونو نه صدیانې جوړوي. خو په دغه کال کې میاشتې 12 دي، او کله نه چې الله ځمکه اسمانونه پیدا کړي، د هغه وخت نه منها 4 حرم، سلور پکې د عزت دي. هغه سلور حدیث کې راځي، بخاری را نقل کړي دي چې هغه سلور میاشتې نبی علیہ السلام ښودلي دي. هغه ذوالقعده، ذوالحجه، محرم او رجب. 3 میاشتې اوس متواتر، دا اوس محرم دی، د محرم نه مخکې ذوالحجه وه، د حج میاشت، د هغې نه مخکې ذوالقعده وه، او د هغې نه مخکې شوال و، د ورکوټي اختر میاشت. خو دا 3 ذوالقعده، ذوالحجه، محرم، دا یو بل پسې متواتر. او بیا یو دی رجب. رجب دا عام خلق، زنانه یا عوام پښتانه ورته زبرګه میاشت وایي. رجب ای پس شعبانی، بیا رمضان، یعنی د رمضان نه یو میاشت مخکې شعبان دی، او د هغې نه مخکې رجب دی. دا سلور میاشتې، یوه ځان له د رجب، او دا 3 یو بل پسې دي. دا سلور میاشتې عزتمنې میاشت. دا کله نه قرآن وایي یوم خلق السماوات والارض، کله نه چې ځمکه اسمانونه پیدا دي. دا د هغه وخت نه عزت دي، دا نه چې حسین رضی الله عنه شهید شو نو د عزت منه شوه. یوه دویم، بیا دا محرم میاشت د دې عزت، د دې احترام، د دې تقدس د په یهودو کې مو، د یهودو په مذهب او دین کې مو. حدیث کې راځي د بخاری شریف، نبی علیہ السلام مدینه ته تشریف راوړو، هجرت شو، وی قتل چې د عاشورې په ورځ، عاشورا 10 محرم ته وایي، د عاشورې په ورځ یهودو روژه نیوله. نبی علیہ السلام چوری قتل، بخاری الفاظ دی، فرع الیهود تصوم یوم عاشورا، د عاشورې په ورځ روژه نیوله. نو نبی علیہ السلام تپوسو کو ما هذا، دا څه شی دی، دا ولی نیسئ؟ نو د یهود وی هذا یوم صالح، دا ډېره ښه ورځ ده. په دې ورځ باندې الله رب العزت بنی اسرائیل او موسی علیہ السلام لا د فرعون نه نجات ورکړ. موسی علیہ السلام د الله په حکم هجرت کو،
فرعونیان چې ورپسې راورسېدل الله ورته حکم وکړو په سمندر باندې امسه وه لاره جوړه شوه او اخوا صحرا ته وړېدل فرعونیان چې د دریاب منځ ته شو الله غرق کړل بني اسرائیل بچ دا لسم محرمو دا ورځم لسم محرم نو د هغې په خوشحالی کې بخاری کې حدیث راځي چې فصامه موسی علیه السلام په دغه ورځ دا شکریې په طور روژه نیولې وه لسم محرم باندې روژه نیول دا د یهودو په دین کې او دا د دغه نجات په شکریا کې نو یهودو یې مونږ ځکه روژه نیسو چې دا زمونږ د نجات ورځ اوس هم د یهودو لیټریچر کې او د هغوی په کتابونو کې اخترونه دي مختلف ګڼ اخترونه دي زمونږ خو دوه دي د هغوی ګڼ دي نو د هغوی یوم نجات دی دا په دې لسم محرم مناوئ یوم نجات په دې ورځ مونږ ته نجات میلو شوی دی یوم فسیخ هم ورته وایي او نور نومونه هم دي نو یوم نجات په دغه ورځ موسی علیه السلام روژه نیولې وه نو یهودو روژه نیوله مدینه کې نبی علیه السلام چې دا واورېدل نو ویې فرمایل انا احق بموسی منکم فصامه و امر بصیامه نبی علیه السلام یرا ستاسو یهودو نه خو زه ډېر لایق یم چې د موسی علیه السلام په اتباع کې روژه ونیسم او خپلې مونی و صحابو ته مې روژه ونیسه وګوره یهود بنی اسرائیل او موسی علیه السلام او خود د نبی علیه السلام نم تقریبا 1000 کاله صد پاسه مخکې تیر شوی او په لسم محرم هغوی روژه نیولې وه او خوشحالي منو کړې وه لا نبی علیه السلام هم نو پیدا او بیا نبی علیه السلام چې کله د مدینې د هجرت نه بعد دا واورېدل چې موسی علیه السلام روژه نیولې ده نو نبی علیه السلام هم روژه ونیوه امت ته مې وینیسئ لا حسین رضی الله عنه یا به پیدا منو که پیدا ورکوټې ماشوم به دغه رنګ دریم دا د محرم عزت او د لسمې ورځې عزت احترام دا په قریشو کې مو جاهلیت کې قریشو کې جاهلیت کې د دې ورځې احترام او بخاری شریف دغه روایت هم را نقل کړی دی چې کان یوم عاشورا تصومه قریش فی الجاهلیه قریشو با جاهلیت کې د اسلام نه مخکې لا نبی علیہ السلام الله نور علیه گلے چای به د عاشورې دروازه روژه نیوله مطلب چې جاهلیت کې قریشو کې د محرم او د لسم تاریخ احترامو لا حسین رضی الله عنه پیدا نه دی بیا اتفاقی په دې میاشت کې څه واقعات وشو یو واقعه په دې محرم میاشت کې دا وشوه چې مکی دور کې لا مکی دورو نبی علیہ السلام هجرت نو کړي نبی علیہ السلام د الله د دین د الله د توحید د الله د کتاب دعوت شروع کنو د مکی والو د مسلمانانو مقابله شروع شو د مکی په تاریخ کې آخر چې مکی والا پوی شو چې دوی خود خپل دعوت او کار نه پریدي دا میشن او مسله نه پریدي نو یې سره سوشل بایکاټ معاشرتی او معاشي بایکاټ دوی باندې بنا خرڅوي نه به اخله نه به واده نه نکاح نه ورکړه نه راکړه نه غم نه خادي بس نبی علیہ السلام دا مشوره وکړو صحابه کرامو او هغه وخت کې د نبی علیہ السلام تر ابو طالب جم دیو اگر چې او کافر خو نبی علیہ السلام سره په غیرت او پختو ولاړو تریو ناغه ترم ورته وی چیرې کدی مکه کې دغه سي په دې محله او علاقه کې پاتې کیږو ناسنا تارا نه خراب نکی و دینه وجه دا سیزو باروزو مکینا نالتا یو دروا
چای ته شبی ابي طالب وای، هغه درې ته لاړل. هغه د دریو طرفونه غرونه دي، صرف مخه ښکاره ده، نو دریو طرفونه دی محفوظ شو. دې طرف نه پیڅوک نشو راتلی، دې خوا نشو راتلی، شاته نه نشو، او مخامخ خو راتلل ناغي لیدل. نو د نبی علیہ السلام دغه خاندان صحابه کرام مسلمانان دغه ځای کې محصور شو د شب ابي طالب کې، او د شب ابي طالب کې تقریبا 3 کال غریبانان دا حالات. دغه شب ابي طالب کې چې دی محصور کېدل نو دام یکم محرم و، دام د محرم په میاشت کې شوی. دا یو تاریخي واقع شو. دغه رنګ بل یو واقعه چې 13 جمعه په ما خبره کړې وه، په دې محرم کې زمونږ د اسلام دویم خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه هم شهید شو، هم یکم محرم. بل واقعه د نبی علیہ السلام یو بل مشهور صحابی چې هغه ته میزبان رسول ویل کی، یعنی سیدنا ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ، هغه هم په دې یکم محرم باندې وفات شوی. او چرته وفات شوی دی؟ د جهاد په موقع باندې قسطنطنیه یعنی استنبول ترکی. التا دا معاویه رضی الله تعالی عنہ دور خلافت کې دغه جهاد شوی، او د معاویه رضی الله عنہ زوی امیر یزید دغه په کمانډ کې شوی، او صحابه کرام هم سره دي. نو دا ابو ایوب انصاریم دغه جهاد کې د امیر یزید د کمانډ د لاندې قسطنطنیه باندې حمله کړې وه او هغه محاصره کړې وه. نو دغه دوران کې ابو ایوب انصاری رضی الله عنه خېټه کې څه تکلیف پیدا شو، پیچس وغیرہ د هغې نه وفات شو. نو سمغه صحابي ابو ایوب انصاری هلته ترکی کې دفن دی، استنبول کې دی، قسطنطنیه زوړ نوم. دغه صحابیم په یکم محرم باندې وفات شو. او بیا اتفاقی پکې په 10 محرم باندې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه او د خلفای راشدینو د سلور دور او د معاویه رضی الله عنه دور نه بعد د امیر یزید په دور کې حسین رضی الله عنه هم شهید. نو دا تمام تاریخ وګوره. په دې کې مقصدی خبره زما دا وه چې دا 10 محرم یا د محرم میاش د دې عزت احترام دا د کله نه دی، دا صرف د حسین رضی الله عنه د شهادت د وجې نه دی، بلکې دا قرآن و یوم خلق السماوات والارض، کله نه چې ځمکه اسمانونه پیدا دي د محرم دا میاش، د ذوالقعدې ذوالحجې میاش او د رجب دا 4 میاشتې عزت مني. احترام کم وخت نه دی؟ کائنات د پیدا کېدو. دویم په دې کې ماوې د یهودو نجات د فرعون نم په دې محرم کې، دارنګ قریش هم د دې محرم احترام خیال ساتم، او یهودو روجنی ولا نبی علیہ السلام هم روجونی وا، او بیا ورکې تاریخ کې دا 3 نور واقعات امراله. نه اتفاقی پکې په 10 محرم سیدنا حسین رضی الله عنه هم د ظالمانو سبایانو د لاسه شهید شو. یو خبره ما دا کوله چې دا ذهن کلیر کول غواړي چې دا محرم او 10 محرم دا د حسین رضی الله عنه د شهادت د وجې نه دا د پخوانه را روانه خبره، دا د شیعو اثر دی چې شیعګانو مونږ ته دا باور کړی دی او ذهن کې اچولی ده جوړې دا میاشت دې وجې نه ده. نه نه نه، دا ما ټول تاریخ وی د قرآن حدیث. یوه مسله. دویمه خبره ادا ده چې زمون په شریعت کې په 13 سکول پکار 10 محرم باندې زمون شریعت کې صرف یو شی ثابت ده، بس صحیح احادیثونه په دین او شریعت کې ادا ده چې په 10 محرم روزه نیول دي. ما مخکې حدیث وی د بخاری چې نبی علیہ السلام مدینه ته تشریف راوړو، هجرت وکړو، نو وی قتل یهودو روزه نیوله. نبی علیہ السلام تاسو دا روزه ولی نیسی؟ وی دا په 13 ورځ موسی علیہ السلام او بنی اسرائیل ته الله رب العزت د فرعون نه نجات ورک، دوی په دریاب واړو، فرعون غرق. نو دا 10 تاریخ د محرم عاشورا وا. نو موسی علیہ السلام با بیا آئنده
په 10 تاریخ روژه نیوله د شکریې. نبی علیہ السلام دا دوی د موسی علیہ السلام د وجې نیسي وي ښه نو بس زه به مو نیسم. نو نبی علیہ السلام هم روژه ونیوه. او بخاری کې الفاظ دي انا احق بموسی منکم فصامه وامر بصيامه. په خپل هم روژه ونیوه او صحابه کرامو ته مې تاسو مو نیسئ. بختوره ورځ ده او روژه ونیسئ ثواب. نبی علیہ السلام روژه ونیوه. البته په دې کال روژه ونیوه بیا وروستو چې سوچ وکړو یاره دا خو یهودم په مدینه کې روژه نیسي او مونږ هم نیسو نو کار خو ښه کار دی خو په مونږ او یهودو کې فرق نه ښکاري. اسلام داسې دین مذهب دی چې دی د نورو مذهبونو والاو نه سر به مشابهت نه کوي ځان به ته ممتاز او جدا ساتي. مشابهت زمون دین او شریعت کې د نورو خلکو سره منع دی. حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي من تشبه بقوم فهو منهم. چا چې د بل قوم سره مشابهت اختیار کړه د دوی نشو. هغه مشابهت په عقیده کې که په عباداتو کې که په اخلاقو کې که تهذیب او کلچر کې هر څه کې. مسلمان خپل تشخص لري دی به د بل چا نقال نی نقلونه به نه کوي. نبی علیہ السلام چې دا وکتل نو نبی علیہ السلام وفرمایل چې ځه سخت کال خو مونږه روژه ونیوه خو که روان کال زه جم دیوم نو بیا به 2 روژې نیسو چې زمونږ او یهودو منځ کې فرق راشي. یوه نیسي مونږ به 2 نیسو چې د یهودو او زمونږ منځ کې امتیاز وي. نبی علیہ السلام بیا وفات شو. روژه 2 نه نیوې خو خبره پاتې شوه. نو وروستو بیا مسله دا شوه د شریعت چې په محرم کې مستحب داره سړی 2 روژې ونیسي 9 10 یا 10 11 که چا یوه ونیوله د 10 تاریخ هم جایز ده خو بهتره مستحب دی چې 2 روژې ونیسي. خبره ما دې پورې کوله چې محرم کې زمونږ په دین او شریعت کې صرف یو کار ثابت دی څه د 10 تاریخ روژه نیول. بس نور کارونه چې څومره کیږي دا زموږ د دین او شریعت نه خلاف. دا د شیعګانو کارونه دي. لکه په هغې کې یو کار هغه دا دی چې په دغه 10 محرم باندې خلک مختلف قسم خوراکونه پخوي خیرات کوي صدقات کوي. خیرات صدقه کول بده خبره نه ده خو زمونږ په دین او شریعت کې د خیرات او صدقاتو څه اصول دي. په هغه اصولو به یې کوي لکه مونځ دی د مونځ خپل اصول دي طریقه ده څو پورې چې دا زوال نو شوی که نه مونږ مانځله نه راځي ځکه شریعت دا وخت مقرر کړی زوال نه بعد به مانځله راځی. اوس که یو سړی په 11 بجې جومات ته راشي او دا ټوله محله راغونډه شي چې یاره مولوي صاحب مفتی صاحب بس رستو ګرمي کیږي دا په 10 بجې به یې کوو چې خلاصیږو نه عبادت نه دی. شریعت وایي نه زوال نه بعد. نو دغسې د هر شي دپاره اصول دي. د صدقاتو دپاره هم دي. په صدقاتو خیراتونو کې دا ده چې صدقات خیرات هر وخت کوه. ای دپاره څه خاص ورځ خاص شپه نه ده مقرر. وس چې کېده د شپې کېده د ورځې کېده یخني وه ګرمي وه د جمعې شپه وه د جمعې ورځ وه د خالي ورځ وه د اتوار ورځ وه بس کوئ. اوس که څوک دا وایي چې نه زه خو به خیرات خامخا د جمعې په شپه کوم نو دا خامخا چې د جمعې په شپه دې کې ثواب ګڼي چې د جمعې په شپه ډېر ثواب دی د جمعې په ورځ هفتې په ورځ نه دی دا غلطه ده. دا ځان نه به پکې تخصیص نه جوړی کوئ کله کې خو چې ته دا وایې چې نه په دغه شپه نه په دې شپه ډېر ثواب دی نو دا د ځان نه خبره. که زمونږ شریعت کې قرآن او سنت کې سواله وخت مقرر کړي بیا صحیح ده. لکه 10 محرم شریعت مقرر کړه چې په 10 تاریخ روژه. رمضان کې 10 روژې نیول دي بس صحیح ده. کم چې شریعت مقرر کی صحیح ده. خو څه خیرات صدقات ادوره پخکارو نو نور کله خیرات صدقات نه کوي او په 10 محرم یې وکړي. خاص ولې د حسین رضی الله عنه دپاره صدقه کو خیرات کو نو ټول کال حسین نو یاد اوس را یاد شو یوه. خو دویمه ده چې دا طریقه د یو گمراه
مذهب والا او قوم ده د شیعگانو ده. او نبی علیہ السلام فرمایلیو من تشبه بقوم فهو منهم. دا خو د شیعگانو طریقه ده چې د حسین رضی الله عنه خیراتونه صدقې سبیلونه د لسم محرم باندې ولګي. نو بیا په شیعو سنی کې فرق څه شو؟ وګوره نبی علیہ السلام ښه کار کاو، روجې نیوله که نه، خو په لسم محرم روجه ونیوله چې وی کتل یهود هم روجه نیولې ده، وی را روان کال به دوه نیسم چې مونږ او یهودو کې فرق راشي. نو دقسې که ته خیر خیرات صدقه کې نبی علیہ السلام پسې کې، حسین رضی الله عنه پسې کې، مور پلار پسې کې کوا، خو لیکن چې شیعګانې په کوم ورځ کې او تیم کې نو تو شیعه کې فرق څه شو؟ دا طریقه صحیح نه ده. بله دا چې بل دی کې دوی دا عقیدهی سبیلونه لګئ، شربتونه تقسیمئ. تاسو به اوس وګورئ په دې ښار کې به ځای په ځای سبیلونه ولګي، شربتونه به تقسیمېږي. دا د حسین رضی الله عنه دپاره کوي. او عقیده غلطه څه ده؟ دوی وایي حسین رضی الله عنه د تندې حالت کې وفات شوی و، اوبه پې بندې شوی وې، نو ځکه مونږ شربت سبیل ورکو چې هغه ته د اوبو رسي. په دې سته اوبو باندې څه کوي؟ شهید دی که نه دی؟ زمونږ په نیز خو شهید دی. نو ولې شهید به زما ستا د دنیا اوبو ته انتظار کوي؟ مو خو وایو چې حسین رضی الله عنه شهید دی، هغه برزخ کې جنت ته تللی ده، جنت اوبه څښي، زما ستا په اوبو څه کوي؟ ولې به تر اوسه پورې جل والي؟ نه نه، دا غلطه عقیده ده. او دویمه خبره دا ده چې آیا رښتیا حسین رضی الله عنه باندې اوبه بندې شوې وې؟ دروغ دی. دا د شیعګانو دروغ دی، غلطې خبرې. او یو جدا خبره ده، کیدای شي که را روان جمعه به بیا زه تفصیلي خبره وکم په واقع کربلا، اوس وخت نشته. خو بهرحال دا شی نه چې سبیلونه لګي، دارنګ د هغې غوندې خیرات وغیره، نو شیعه او سني کې بیا فرق نشته. یو خو دوی دا د هغه په نوم نظر مني، نظر، ځکه باقاعده دوی وایي چې نظر خدا و نیاز حسین که نیاز خدا و نظر حسین، صدا سے ټکې هم ورسره وایي. دا نظر و نیاز زموږ د شریعت مسله ده، دا د الله د نامي. نظر به صرف د الله په نوم منې، منښته د الله نه سوا د پیغمبر، بزرگ، مړي، جمدي په نوم نظر نیاز منښته منل دا شرک دی. او دی باقاعده لیکلي سبیل حسین او نظر حسین، نه خو شرک کار چې د هغه په نوم یې منې، دا په نوم به نه منلی کېږي. نو دا کار غلط. بل پکې دا جلوسونه وغیره وباسي، دا ذوالجناح جلوس دی او پلان. زمونږ دین او شریعت کې وګوره نبی علیہ السلام ډیر لوی مقام دی که د حسین رضی الله عنه لوی مقام؟ څه وایې؟ اب پیغمبر دی، هغه نیکه دی، لوی مقام او مرتبه ده. خو آیا چرته په تاریخ کې د صحابه کرامو، تابعینو، تبع تابعینو، خلفاو، امهاتو د نبی علیہ السلام د وفات نه پس چرته د هغه د یوم وفات جلوس استی دی؟ نه. بیا ابوبکر صدیق وفات شوی، د هغه چا جلوس استی دی؟ د عمر چا جلوس استی دی؟ عثمان رضی الله عنه شهادت خو د حسین رضی الله عنه د شهادت نم ډیر د ظلم والا شهادت دی، چې د اتیا کالو بوډا خلیفه په خپل کور کې بند کړی او دغه هغه کوی چې د مسلمانانو د پاره د پیغمبر په وینا اغستی و، د پیسې ورکړی وی، دغه کوی اوبه پې سبایانو چې اوس ورته شیعګان وایي دوی پې بندې کړی وی. د جل په حالت کې خو عثمان شهید شوی و، او دوی دروغ جوړ کړی نه حسین د جل په حالت کې شهید شو، اوبه پې بندوي، دروغ وایي، اوبه په ده بندې کړي دي. د دې ظلم په ټولو دپاره هغه دروغ واقعه جوړه کړه. خو خبره مونږ دا کوو چې وګوره د دې تمامو لوی لوی خلکو چرته په وفات چرته دی صحابه، تابعینو، تبع تابعینو جلوسونه ایستي دي؟ نه دي ایستي. نو د حسین رضی الله عنه په نوم جلوس څه معنی لري؟ او عجیبه دا ده چې دا شیعګان اصل د ایران نه راغلي، د شیعګانو شیعه سټیټ ایران دی. نو په ایران کې په 10 محرم نه چرته جلوسونه وځي، نه داسې هنګامي وي لکه دلته چې پاکستان کې دي، او دوی دا غزین راغلی دلته مونږ ته هنګامې جوړې کړې دي. دا یو سیاسی شی دی، دا مذهبي نه دی. دا په دې خپل سیاست کوي، خپل طاقت او روب په خلکو جماوي. په ایران کې نه کوي او دلته کوي. حالانکه هلته د شیعه سټیټ خو هغه دی، هلته دا شی نه نشته. بس خپل امام بارګاه کې راغوني شي او څه وکړي، بار خو دې روځي،
په خپل شي سټیټ کې بار نه روزي او دلته په دې ملک او په دې قوم باندې دا یوه هفته داسې تنګه کړي او یو په دې لاره مزه په هغه مزه هغه بنده دغه چوک بند دی دې طرف ته به نه راځې لکه دا کومه خبره هلته دا شی نشته او دلته یې کړی دی دا دوی یو سیاسي مقاصد دي په دې نو دا جلوسونه وغیره زموږ شریعت کې نشته دې وجې نه بعضې ناپوهه سنیان د دې تماشې لځي دا تماشې لتلل دا حرام او ګناه د ټولو علماو لیکلي دي فتاوو لیکلي دي نو بهرحال داسې نور هم ډېر د شریعت نه خلاف کارونه د دې محرم په موقع کیږي ما یوه خبره ما دا وکړه چې د محرم عزت احترام دا د حسین رضی الله عنه شهادت د وجې نه دی دا خو پکې اتفاقي او واقع راله دا د هغه وخت نه دی چې ځمکه اسمان الله پیدا کړي دا د یهودو په شریعت کې دا د قریشو په هغه جاهلیت کې او بیا نبی علیه السلام هم دې له احترام او روجا خو وروستو خلکو له غلط تاثر شي او دا ورکه چې دا د حسین رضی الله عنه د وجه او دویم ورکې مووې چې د روجې نه علاوه بل کار زموږ شریعت کې نشته څونه چې دا خلک څه کوي نو دا اصل د شیعو او د یو غلط مذهب والا خلکو طور طریقې دي د دې نه ځان ساتل غواړي اقول قولي هذا استغفر الله اللهم انا على ذکرک و شکرک